جنازه دا به په هر وخت کې کولی شي. یو څو ځایونه کې مستثنا دي. سوچ کوه د مازدیګر د مونځ نه وروسته ته عام مونځ کولی شي، نفل نه شي کولی که نه، په جنازه کولی شي. د سهار د مونځ نه وروسته نفل مونځ کولی شي، نه شي کولی، جنازه کولی شي. دا دوه ځایونه خو دې ووتل. اوس راځو درې وختونه چې هغې کې مکمل سجده بنده ده، هغې سره به څه کوو؟ کوم وختونه دي؟ سوچ کوه. یو د نور د راختلو ټیم دی چې کله نور څرک ووایي صبر به کې بیا 15 منټه وروسته تقریبا بس بیا ته مونځونه کولی شي. خو د دې نور چې کله څرک ووایي تر 15 منټو پورې چې نور لږ صفا شوی ني، پوره ختلی ني، مونځ نه شي کولی. په دې وخت کې به جنازه نه کړي. سوچ کوه. یو چې کله نور پرېوځي په دې وخت کې به جنازه نه کړي. یو نور چې کله مکمل زوال ټي ورته وایي په دې وخت کې به نه کړي. خو یاد ساته که په دې وخت کې جنازه حاضره شوه، په دې دریو ممنوع وختونو کې چې مونځ پکې بند دی، سجده پکې بنده ده، او که بیا هم که جنازه حاضره شو تیاره راوړله بس بیا هم پکې جنازه کېږي. ما په خبر باندې پوهېږي؟ نه به یې کوې دې درې وختونو کې. د سحر مونځ نه وروسته بغیر د کراهت نه کولی شي، د مازدیګر د مونځ نه وروسته بغیر د کراهت نه کولی شي. خو هغه ټیمونه چې هغې کې سجده مونځ بند دی، چې د زوال ټیم دی، نور د اسمان په منځ باندې دی، د نور راختو ټیم دی، د نور پرېوتو ټیم دی، که په دې وخت کې جنازه مه کوه. خو که چېرته حاضره شوه نو په اتفاق د علماو بیا پکې جنازه کېږي، بیا پروا نه کوي. خو که حاضره شوه او تیاره وه بس وکړه جنازه.